السلام علیکم. زه غفران الله یم. یو افسوسناک خبر نه تاسو دا وخبرو چې د سوات سیدو شریف په حدودو چینار کالونی امانکوټ کې د دوو فریقینو په منځ کې د ځمکې په تنازعه باندې فایرنګ شوی دی او د فایرنګ په دغه تبادله کې دوو تنانو د خپل ژوند ساګانی ورکړي دي او وفات شوي دي. د دغه فایرنګ په ضد کې 3 پولیس اهلکار چې دغه هم زخمیان شوي دي. د دغه فایرنګ وروسته د سوات پولیس سپاسالار په نگرانۍ کې د پولیس باري نفري چې دغه دغه ځای ته رسېدلي ده او پولیسو دغه علاقه چې د خپله ګیره کې اخیستې ده او چې کوم زخمیان دي هغه هسپتال ته هم منتقل شوي دي. په دې هکله باندې به پوره تفصیل اخلو. دا وخت زموږ سره په لاین باندې دی د سوات سینیر صحافي او د خیبر نیوز نماینده عدنان باچا. د هغوی نه تفصیل اخلو. عدنان باچا تفصیل راکړئ د دغې واقعې په هکله باندې. جی دا د سید شریف تاڼې حدود دی چینار کالونی مانکوټ کې هلته کې د دوو فریقینو په منځ کې د ځمکې په تنازعه وه چې په هغې کې د دوی جګړه وشوه. په هغه جګړو کې بیا دې دواړو په یو بل باندې ډزې وکړې. یو فرق چې و هغه د محمد علي و او بل فرق چې و هغه د جهانګیر خان و. دې دواړو په یو بل باندې ډزې وکړې او د هغې ډزو په نتیجه کې چې دی 2 تنان چې دي هغه په حق رسېدلي دي چې په هغې کې یو باچا حسین ولد فراموش او امین ولد بنیری چې دی دا په حق رسېدلي دي او په دې کې بیا 3 پولیس ځوانان یو سردار علي بل شکیل او بل کنسټیبل افتخار چې دی دا زخمیان شوي دي چې هغه د علاج دپاره هسپتال ته منتقل شوي دي. ډي پي او شفیع الله ګنډاپور وایي چې کله دا واقعه وشوه د دواړو فریقینو په یو بل ډزې وکړې نو پولیس نفري چې وه هغه موقع ته ورسېد او په دغه ډزو کې چې دی دغه ځوانان چې دي بیا په ضد کې راغلل او دغه ځوانان چې دی هغه جوبل شو. دغه جوبل تنان چې دی دا یې هسپتال ته منتقل کړي دي او باقاعده هلته کې ورته طبي امداد چې دی هغه ورکړی کېږي. د واقعې پر ضد چې دی مقدمه درج شوې ده او پولیس چې دی هغه خپل تحقیقات کوي. ډي پي او شفیع الله ګنډاپور هم وایي چې په دې واقع کې ککړ کم تنان چې دي د هغو پر ضد به کاروایي کېږي. دغه رنګ د ګرفتاریانو دپاره او د اسلحې د برآمدګۍ دپاره چې دی د پولیسو سرچ اپریشن چې دی هغه هم جاري دی او په دغه ټایم باندې هم پولیس موجود او اوس چې دی هم په دغه ځای کې چې دی بلها خلک او پولیس چې دی هغه موجود دي. جی د مریضان هسپتال ته منتقل شوي دي. ډیره مننه ستاسو د تفصیل راکولو. دغه مریضانو حالت اوس څنګه دی؟ په هسپتال کې څه صورتحال روان دی؟ په دې هکله باندې هم مونږ رابطه کړې ده او زموږ سره په لاین باندې دا وخت د سیدو شریف هسپتال کیجوالټي انچارج طارق خان هم موجود دی. طارق صاحب څه صورتحال روان دی؟ څومره مریضان راوړی شوي دي او د دغه مریضانو حالت څنګه دی؟ السلام علیکم. غفران الله خان د نننی واقعیاتو چې د په حق باندې کله چې دا فایرنګ شروع لا کیجوالټیز هسپتال ته نو راغلی نو موږ په تشویش کې شو او د پولیس په ذریعہ باندې موږ معلومات وکړل چې دا فایرنګ د څه شي دي. دغه هسپتال ته نږدې ایریا نو چې دا په امانکوټ طرف ته چې د دوه فریقینو چې سره تنازعه ده نو بیا موږ سمدستي خپل چې نو د ټراما ټیم الرټ کو او زموږ د ډیزاستر ټیم چې په هغه کې زموږ سره چې د سینیئر سرجنان دي نیورو سرجری دي جنرال سرجری دي ارتوپیډیک دي او بیا لږ سات پس چې دی نو موږ ته چې کله کیجوالټیز رالل نو په هغه کې 2 کسان چې دی هغه وفات شوي چې یو نه امین خان نوم دی او د یو نه باچا حسین. 4 کسان چې دی هغه موږ ته زخمیان راوړل کې شوي دي چې په هغه کې پولیس والا دي 3 د یو نه شکیل نوم دی د یو نه سردار علي د یو نه اورنګزیب او د یو نه حسنین. زخمیانو ته چې دی نو فوري تور چې دی نو موږ په خپل کیجوالټي ټراما کې چې دی هغه ټریټمنټ سٹارټ کو او سکم چې دا او چې دی نو ضرورت د هغې نه پس زموږ سینیئر ډاکټران ټول موجود او هغه خپل متعلقه وارډ چې سرجیکل وارډ ته چې هغه بیا موږ شفټ کړل او الحمدلله هغه څلورونه سټیبل دي په ښه حالت کې دي. په هغې باندې چې فردر ټریټمنټ دا روان دی. چاته چې د سرجری د ارتوپیډیک یا جنرال سرجری ضرورت دي د په هغې کې چې فارن باډي آوټ کولو نو ټول الحمدلله خري. ډیره مننه. صحیح ده. ډیره مننه ستاسو د تفصیل راکولو. جی ګرانو اوریدونکو په سیدو شریف هسپتال کې د دغه مریضانو حالت په حق باندې طارق خان موږ تفصیل راکو او بیا د سوات سینیئر صحافي د دغه حالاتو چې دی هغه خبر کړو.